بعضی اوقات د انسان بدن کې جنات عادن نشي. دې سره د انسان بدن هغه اکثر خراب وي اور داسې وي چې بدن درنیږي ورسره، سر باندې بې انتها هغه درد وي ورسره، بوج وي پې، دا خاص کر دا سر چې کوم دی تاڼاک دا بالکل داسې وي دی که چا په ټوله دنیا ایښي دی او غرونه یې پېښې دي او درانه وي ورسره. بعضې اوقات نه اکثر داسې وي چې د اوږې بالکل درنې وي ورسره، بالکل ته وي که چا پې ښه بوج ایښی دی سټ پټې خوږېږي ورسره. بعضې اوقات داسې هم وي چې د جنات د انسان نه زړه ونیسي، زړه چې ونیسي بالکل زړه 24 غنټې موټې وي، موټې بالکل په هېڅ نه کولاویږي. داسې هم کېږي چې د جناتو مریض ته مختلف قسم خوشبویانې راځي، یا غټه غوښه وخوري، غټې غوښې سره دغه کس خرابېږي، بالکل جنات پې حاضرېږي یا بدن خرابېږي ورسره. داسې هم کېږي د جادو په جناتو په وجه باندې چې بدن هر ټایم دردېږي ورسره او بدن کې تبه وي ورسره، شدید تبه بدن کې راځي ورسره. خاص کر چې ماښام نور غورځېږي، مازدیګر نه پس چې نور غورځېږي ماښامې را داخلېږي، په دغه وخت کې انسان باندې اسویلي ولګي، موږ ورته اسویلي وایو، دا چې خپل زبان دی دغه پې ولګي او بدن یې په خرابېدو شي او سستي بدن کې راتلو باندې شي او بدن په درنېدو شي ورسره. چې کور کې وي ته مختلف قسم خوشبویانې راځي، کله ګرباتو خوشبویه راځي، کله د سوځېدلې غوښې خوشبو ورته راځي، کله ورته داسې مختلف قسم بدبویانې ورته راځي، یا ښه خوشبویانې راځي خو دا انسان باندې ښه نه لګي، بد پې راځي. یا چې کور ته راځي کور کې بدن د خرابېږي، کور کې درنېږي. بعض اوقات جنات چې کوم دی د جناتو په وجه کومو کورونو کې جنات وي، جنات د کورونو پیسې هم وړي، غلاګانې هم کوي، نور څیزونه هم وړي، خو دا هغه جنات وي چې کوم انسان سره جادو په وجه جنات راغلي وي او بدن کې جنات هغه مسلط شوي. نو دا کیسې هغې کې کله یو شی پټ کړي، کله بل شی پټ کړي. اکثر داسې هم کېږي چې د جناتو په جادو په وجه باندې کور کې د وینې څاڅکي غورځېږي، په کورونو کې هم غورځېږي، د بعضې انسان په بدن باندې هم غورځېږي. بعضې اوقات داسې وي چې د جادو په وجه یا جناتو په وجه باندې د انسان بدن باندې کپړې شتېږي، روغې نوې کپړې چې واچوي یو ځل په دوباره هغه کپړې بدن باندې شتېدلې وي، دوباره اچولو نه بیا. نو دغه څه علاماتو دغه مې ورته وښودل. بعضې اوقات جنات د انسان نه معده هم نیسي، چې معده ونیسي دا انسان چې څه خوري الټی کوي، چې څه خوري الټی کوي، جادو وجې سره هم معده خرابېږي او د جناتو د وجې هم معده خرابېږي، چې څه خوري دې الټی کوي، تر دې پورې چې اوبس کې هغه هم الټی کوي. او خاص کر دا مثلا نن سبا ډیره زیاته ده. نو دې علاج هغه ته ښیم انشاءالله. نو او دا کم علامات دا دي دا علاج وکړي چې څه قسم دا جنات وي یا بدن کې حاضر وي یا بدن کې نه وي. جنات څو قسمونه وي خو به هر حال د انسان بدن کې چې کینی یا بدن یو اندام نیسي یا په پوره بدن باندې حاضرېږي، مطلب حاضري پې کېږي، یا جسم کې په وینه کې وي، وینه کې چې وي هغه وینه کې ګرځي بدن کې، کله یو ځای ته کله بل ځای ته، کله یو ځای دردونه کوي کله بل ځای دردونه کوي. نو انسان ته ډېر زیات تکلیف کې وي، تنګ وي. نو دغه علاماتو نور علامات هم ډېر زیات شته دی، خو به هر حال دا یو څو علاماتو چې دا مې ورته بیان کړه. کله کله داسې کېږي چې دا انسان نیک اعمال ته دننه کېږي، جومات ته ځي یا مطلب نیک اعمال کوي، یا کوم ځای کې جناتو مریض بل وویني هغې سره د انسان بدن خرابېږي او راغورځېږي. داسې هم کېږي نن سبا بعضې جنات حرامون داسې وي چې جادو په وجه راغلي وي، هغه انسانانو سره زنا کوي، مطلب کوم ښځې خاوند تعلق یې هغه سره وي. او خاص کر نن سبا ډېر زیات دي دغه مریضان، ما په خپله ډېر ته علاج کړی، ډېر راغلي دی هلته او دا شته دی. نو کومو خلکو دغسې کیفیت وي، دا څومره کیفیت چې ما بیان کړه، دا څومره چې ما بیان کړه، دا چاته هم چې وي نو د بهترین قرآن پاک نسخه درته ښیم، دا وکړئ. د الله تعالی په فضل سره ستاسو صحت په بالکل ټیک ټاک وي، تندرسته به شي، واپس په خپل صحت په خپل ځای راشي او هر ځای کې به غوسه او دا چړاپن دا هر څه ختم شي. بعضې ملګري دا تپوس کې مونږ ته وظایف شروع کړه، عملیات شروع کړه. نو مونږ عملیات شروع کړي، ګروپ کې یو خبره کوم، نو ګروپونه هم شروع کړي الحمدلله، 3 ګروپه مخکې هم شروع دي، دا 5م ګروپ شي. نو کوم ملګري هم داسې رابطه کول غواړي یا عملیات زده کول غواړي نو مونږ سره رابطه کوي چې زموږ نمبر یوټیوب چینل باندې شته، مفتی فیصل 034 دې کې زموږ نمبر څوک هم عملیات زده کول غواړي، اول وظایف ښایو، هغې نه پس بیا پریکټیکل طریقه ښایو، تشخیص طریقه شوه، جناتو حاضرولو طریقه شوه، جنات سوځولو یا داسې مطلب جادو معلومول، د هغې علاج معالجه کول، هغه بیا اخیره کې ښایو. خو بهرحال که کوم کس رابطه کول غواړي کولی شي انشاءالله انقریب د چې زر شروع کوو. کسانو ډېر دغه کړي دی نو شروع کوو، خو هغه کسان چې کوم شهر ته درست وي. ښه نو او دا وظایف دی دا به قرآني وظایف دا شروع کړي چې کوم د علامات مو ښودل د جادو جناتو. نو کوم کس ته هم دا وي دا قرآني آیات دی، 4مه سپاره ده او 153 نمبر آیات دی، دا به شروع کړي. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، تر اخره پورې دا 14 بار ویلي روزانه په اوبو باندې دمول، هغه اوبه روزانه څکئ، روزانه هغه اوبه څکئ. 14 دن چې پوره شي دغه پوره آیات ولیکئ او
چې ولیکئ بس بیا پلاستیک کې بند کې تعویذ به جوړ کې پلاستیک کې بند کا او توره چمړه کې بند کې غاړه کې واچو 24 ورځې غاړه کې واچو ان شاء الله ستاسو مسله مکمل ژوندۍ بر ختمي الله تعالی دې موږ تاسو نازل شي الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته